یاد وساتئ ما قبل امتونو باندې به چې کله عذاب رالي نو بعضې امتونه داسې چې د عذاب راتلو کله علامات او نشاني به یې ولیدله فورا به الله ته متوجه شو توبه به یې ویستله چې رب کریم موږ د خپلو عملونو توبه وباسو باس آینده به نه کوو الله رب العزت هغه عذاب به لرې کړلو او چې کله به عذاب رالي او بعضې قومونو به هغه تمسخر وکړلو ټوکې مسخرې وکړلې چې عذاب کوم دی عذاب دا خو ضرورت راغلې ده دا خو هېڅ عذاب نه دي رالې شي الله رب العزت به په هغې باندې عذاب راوستلو هغه امت به هلاک شلو یاد وساتئ نن د الله رب العزت عذاب د الله رب العزت یو ازمیښت په مسلمانانو باندې د کرونا وبا په صورت کې راغلی دی یاد وساتئ که چېرې موږ د دغې امتونو په شان د دې وبا تمسخر وکړلو دې پسې ټوکې مسخرې وکړلې یاد وساتئ دا وبا به هر کور ته ورسي او هلاکت ذریعه به وګرځي لکه څنګه چې زموږ حالتونه دي خواته ګاونډي کور کې یو زنانه یا یو سړی په کرونا مرض باندې مبتلا وي موږ ورپسې خاندو نه مړه نشته کرونا نشته نه مړه هېڅ هم نشته هسې کېنه باسه هېڅ هم نشته عزیزانو او محترمو که چېرې موږ دا محسوسه کړو چې فلانکي کور کې د کرونا مریض دی موږ فورا الله ته متوجه شو چې رب کریم دا خو تا ازمیښت په موږ راوستلو لیکن موږ د دې ازمیښت د دې امتحان رب کریم طاقت نه شو لرلی موږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو رب کریم دا ازمیښت او دا امتحان په خپل دستې قدرت سره لرې کړي نو انشاءالله الله رب العزت به دا وباګانې په خپله ختمې کړي یاد وساتئ ای خویندو میندو کله چې تاسو خپل کشران په غلطۍ سره ووینئ چې دا غلطي کوي او بیا یې فورا راګیر کوي وهی څه کوئ او دغه ماشوم په خپله معصومه ژبه باندې په خپله نیازګینه ژبه باندې تا ته وایي چې امباجان یا درته وایي چې باجي مه مې واخه توبه مې ده توبه مې ده مه مې واخه نو یاد وساتئ کله چې دا الفاظ وایي دا ماشوم چې توبه مې ده توبه مې ده ستاسو زړه نرم شي فورا خپل لاسونه کنټرول کې راولئ ګزار په مزه ورکوئ زه بچي ضروره بیا به نه کېښه اوس مې معاف کړې ځکه چې توبه دې ویستله راځئ چې ټول د دې نه پس کومه دعا کېږي هغه دعا کې توبه د خپلو ګناهونو وباسو الله ته توبه وباسو چې رب کریم موږ د خپلو ګناهونو کوم چې موږ کړي دي د هغې توبه وباسو او الله رب العزت د اولیاو میندو نه زیاته مینه محبت کوي نو هغه به په موږ رحم وکړي او دا مرضونه آفتونه به په خپله لرې شي نو یاد وساتئ توبې ده استغفار ده د دې کثرت وکئ او که خندا تمسخره وکړو دې مرض پسې نو بیا به ګورئ لاس وړو چې هی پلانکې مړ شو پلانکې مړ شو عمل به زمونږ په خپله وي چې موږ د دې عذاب او د دې فتنې تمسخر کړی احتیاط به مو کوو دعاګانې به مو غواړو توبې به مو وباسو درېیمه مسله ده یو خو توبه او استغفار کثرت ده درېیم دا چې څومره ازمیښت او امتحانونه راغلي دي هغه په صدقاتو سره ختم شوي دي نو موږ خپل لاسونه وسیع کړو چونکې دا میاشت د الفت میاشت ده نو د الفت او د صلې رحمۍ هغه طریقه اختیار کړو لاسونه کولاو کړو ډېرې صدقې شروع خلکو له روجمات کېږي دا شان علماو طلباو باندې صدقات وکړو یاد وساتئ اختر را روان دي هر سړی به او خاص کر زنانه خو یوې جوړې به دې دوه جوړې اخلي دا مې وټه دا مې جوړه دا مې بیزار دا مې پلانکې دا پلانکې نو ستاسو خدمت کې هر زده کوم څنګه چې ځان له جوړې اخلي دغه شان د دې مدرسې معلماتو له هم والي ځکه چې هغوی هم در باندې حق دی د هغوی هم در باندې حق دی لهذا تاسو ځان له جوړې اخیستلو سره باجیګرانو ته هم جوړې وایي دا معلمات یې په دې ډېرې زیاتې خوشحالېږي چې ګوره فلانکې طالب ما له دا جوړه واخېسته چې ستاسو معلمه په ښایسته جوړو شو نو څومره به هغې ته خوشحالي میلاوېږي او د هغې خوشحالي چې کله تاسو وینئ نو تاسو به نه خوشحالېږئ یو ځای کې یو عالم بیان کولو وایي د ختم موقع وه نو د ختم په موقع باندې ټول خوشحال وایي ماشومانو پټکي وهلي ښایسته سپینې سپینې جوړې اچولې وې نو چې کله مونځ تیار شو مونځ موږ کولو چې کله امام اتحیات ته راغی نو امام یې خپو ته وکتل په خپو باندې شلېدلې چرابې وې فورا زما د سترګو نه اوښکې لاړې چې های د خوشحالۍ موقع ده نن خو
نو عارض پیدا کړو چې صدقات وکړئ ولې که صدقات مو نه کړل ځکه صدقات دا د دې مسایلو حل دی د دې فتنو حل دی نو چې صدقات کثرت سره وکړو الله رب العزت موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین